نو د نوح علیه السلام کشته دی حرامیانو چې دین ول ډکو بولو نه ډکه کړي و نو بیا الله پاک په دې باندې عذاب را وستو په دې باندې دانی چې د هغه را وخی جوړلې باوجود باندې ردی زی په زی باندې دانې وي پترخونو کې دانې پلاسونو دانې زی په تر دې حد پورې چې الله پاک دومره غوسو چې ردی په جبو باندې دنه دانې را وخی جوړلې په جبو لاسه کې چې د دې دنه چې کم سیستم دی کومه کلمه د په هغه کې وته دانې را وخی جوړلې نو بیا یو ظالم چې د شپې تلې دا غي باوجود بیا هم نقلاري دا خپل حرامیتوب نه بیا هم نقلاري زی او د پیغمبر پورې ټوکې او ملنډې کې او پاکشته کې وته ډک بول کوي نو یو کس د شپې تلې دی الله پاک خو عجیب نظام دی الله پاک نظام خو د حکمتونو نه ډک دی د الله پاک خو عجیب قدرتونه دي نو ظالم د شپې تلې دی او په دې کشته کې ډک بول کول نو چې څنګه په کشته کې ډک بول کول خپل خو دې د کشته تلان دي تلې دی نو په خپل کې ګندګي کې چې دی مکمل سقا شوی دی او ډوب شوی دی بکی او چې کله بیا د ګندګۍ نه راوته دی او لامبلی دی نو الله پاک چې د هغه دانې ختم کړي هغه کم سقا او بچي وي هغه په خله کې سپمو هر څه کې تلې وي نو الله پاک ولا بیماری خکړه چې دې کله قوم تر هغه قوم ته وی چې زما سره خدا چل شوی دی دا الله پاک واجب نظام دی د قوم بچا بچی دانې راختی وي هغه بتلو په دغه خپل ګندګۍ کې به غوپه وهله به براتلو دانې به خدای خکولې او د کم سړی بچی په جبه دانې راختی وي د کم سړی بچی په کلمو کې دانې راختی وي هغه بتلو هغه سقاو به اسکلې تر دې حد پورې چې د پکشته کې څومره ګندګي کړي و هغه ګندګي ختم شوه او کسان چې د بیماران لا پاتیو دانو ډک خلک پاتیو د الله پاک عجیب نظام دی د حضرت بار بار ذکر یې مسجد الله پاک عجیب نظام دی نو دې حتی خبره ورسېده چې د دریاب ته تلل د دریاب نه به اوبه راچوتولې او په کشتۍ کې به ور اچولې او بیا به ورته دانګل نو کشتۍ چې دی هغې په اوبو باندې ورسره هم پاکه کړه خپله ګندګي اول پاکه کړه بیا چې دی اوبه راوړې د کشتۍ ورته صفا سوتره کړه بیا الله پاک حضرت نوح علیه السلام ته حکم وکړو چې دا کم مرګري ستا سره مسلمانان شوي دي دا د ځان سره واله او کشتۍ ته چې دی وخیږه او د هر یو څومره مخلوقات د الله پاک په مخ د ځمکه دي سپي دي میخې دي غوایان دي به هر حال هر څیز چې دی مرغۍ دي طوطیان دي بازان دي باشي دي چرګان دي د دې ټولو نه یو یو جوړه چې دی ځان سره په دې کشتۍ کې چې دی هغه ور وخیږه او دا کشتۍ چې دا سوس اوچته و دغه معمولی کشتۍ نه نو چې کله حضرت نوح علیه السلام خپل قوم خپل مسلمانان ورونه خپل مسلمانان چې د امتیان کشتۍ ته وخیژول نو الله پاک عذاب چې د هغه راولي روایتو کې راځي دومره عذاب راغی دومره چې د مخ د ازمکه سره د دنیا د ازمکه د مخ چې د ټوټل په وګو کې پټ کو لیکن د حضرت نوح علیه السلام خپل زوی چې کافرو د خپل پلار خبره نه منله د خپل رب خبره نه منله د نوح علیه السلام په کشتۍ کې روانو دا زوی ولیدو نو دې زوی ته وی چې راوخیږه دې کشتۍ ته نو دا ورته وی چې زه کشتۍ ته نه درخیږم زه به جودي غر ته وخیږم او په هغې باندې چې دی د غر سر ته به وخیږم نو ما به خدای زه به د دې سیلاب نه بچ شم خدای خو هغو نه منو خو چې کله دا خبره ده وکړه نو د الله پاک عجیبه نظام دی د شانه یو چپه راغله او هغې لاو نو دا د الله پاک عذاب راغی تر دې پورې چې بیت الله شریف په مخ د ځمکه کم آدم علیه السلام رخ کړی هغه پکې هم لاړ نو دا یاد ساتئ چې کله الله پاک د عذاب اراده وفرمایي نو په هغې کې بیا دا نیکان او بزرګان او دا خلک څه وایي دا پښتانه متل کوي په وچو کې لامده سوځي بیا نو که مونږ تاسو قرآن کریم چت کوم تاسو ته بار بار ځای کې دا میلاو شي چې الله پاک په یو امت او په یو ډله د انسانانو باندې د عذاب اراده ولیکي د دې وجه سره دغه وجه دا ده چې د الله پاک حکمونه ماتي د الله پاک نازبین بندگان چې هغه پیغمبرانو په شکل کې دي
هغه چې دی په عذابې په دنیا کې هغه ته تکلیفات ورکړي. نو الله پاک چې د نوح علیه السلام قوم چې دی هغه دړې وړې کورونه یې ولې وران کړل، انسانان چې دی ټوټل په دریاب لاهو شو، غرق شو، تباه شو. بیا چې دی کله قوم غرق شو نو بیا حضرت نوح علیه السلام الله پاک ته دعا وکړه. نو الله پاک چې دی وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. الله پاک چې د اسمان ته حکم وکړو چې خپل اوبه چې دی هغه ودروا، ځمکې ته حکم وکړو چې خپل اوبه چې دی هغه ځان ته راکاږه، او د نوح علیه السلام کشتۍ چې ونه دا د جودي په غر باندې وردرېده او اوبه چې دی هغه ختم شي او انسانان تر راکوز شو. نو دوباره د انسانانو سلسله چې دا د حضرت نوح علیه السلام او د هغه د زامنو نه شروع شوې ده. د دې وجه نه حضرت نوح علیه السلام ته آدم ثانی ویل کېږي، دویم آدم. دغه جواب هم دا دی چې الله پاک دوباره سلسله چې د انسانانو د حضرت نوح علیه السلام نه چلولې ده. د آدم علیه السلام د زمانې نه والا د نوح علیه السلام د زمانې پورې چې کم خلقو، کم مسلمانانو هغه وفات شوي، کم ظالمانو، بت پرست او مشرکین، نو هغه چې د الله پاک په طوفان نوح کې چې هغه تباہ او برباد کړل، او مسلمانان چې هغه له بره ورکو، هغه بیا په مخ د ځمکه آباد شول. نو زما غرض د خبرې دا دی چې کله الله پاک په قوم باندې د عذاب اراده چې هغه او پرمایي، نو په دې قوم کې چې یو څو خبرې چې هغه وشي، نو الله پاک په بیا خپل عذاب چې هغه را نازلې. په هغه کې د ټولو نه اولنۍ خبره ده چې کله په قوم کې بے حیايي سیوش، چې کله د قوم لونه خزي دا ټول په بازار کې ګرځي بربند دي. ځکه نبی علیہ السلام حدیث شریف دی په آخر زمانه کې بچی دی د زنانه راوځي چې جامې به یاغوستي وي لیکن هغه بربند دي، او دا سرونه به داسې جوړ کړي وي لکه د اوښ د قب په شان دي، داسې له پاسه به سر به یې تړلی وي. او دغه زنانې چې دي، دغه جینکۍ چې دي، دی به دا خلک ځان ته مایله کوي او دی به خلقو ته مایله کېږي. خو یاد ساتئ دا چې دی په دې باندې به د الله پاک لعنت ورېږي. نو اولنۍ خبره دا ده چې الله پاک د عذاب اراده فرمایي، په هغه قوم فرمایي چې په هغو کې بې حیايي د حد نه سیوه.